ګرانو کتونکو علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. دا کمرور چې زما سره موجود دی د باجوړ سره تعلق ساتي، خو خپلې بېوسۍ د در ته راوسته، خپلې مجبورۍ د کیمرې ته راوسته. بیمار دی چې ساړې موړي د هغې په ځان باندې خرچ کړه. د دماغو پوزیشن هم ټیک نه دی، رور ورسره راغلی او د جوړونو بیمار هم دی او د خپو کې مسله ده. دا غونډ فایل ایکس رې چې کوم دي دا هر څه خپې کار نه کوي، د ځان سره کړي دي، خپې کار نه کوي بالکل. دا د سره چې کوم دی نو دا فایل دی او په دې فایل کې د چې کوم دی نو یو نه حکیمان پرېښي دي او نه ډاکټران پرېښي دي. دا غونډ ډاکټر زاهد نذیر صاحب نه علاج کوي او دغه شانتې دا ټسټونه دي باقاعده ټول ټسټونه چې کوم دی هغه هم د ځان سره روړي دي. دا د مختصر د دې میاشتې فایل دی. دا ګورئ دا غونډ ټسټونه هر یو شی چې کوم دی نو بالکل بیمار دی. وطن اهلک اسمت الله. اسمت الله دا کوم دی؟ باجوړ. باجوړ کې دا کوم دی؟ باجوړ کې لوی مامن. لوی مامن. څه وخت یې ویلي؟ اتمه پورې. اتمه پورې. څنګه بیمار شو؟ کله نه بیمار شو؟ تقریبا 4 میاشتې وشوې. 4 میاشتې. څومره پیسې دې په ځان ولګولې؟ یار تقریبا یو 10-12 لک روپۍ هم قرض کړي. 10-12 لک روپۍ قرض کړي. کیمرې ته یا موږ ته چا وښودلو چې دونه لرې راغلي؟ بس سرجي ستاسو ویډیوګانې مې کتلې نو ما یې کو چېرته څه امداد راسه وشي. نو زمونږ خو به دغه ویډیو د کتونکو ته وړاندې کوو. نو څه وایي ډاکټران دلته څه وایي؟ ډاکټران بس پته نه لګي څه نه وایي، ټسټونه وکړه او یو ځای ته لاړ شه او بل ځای ته لاړ شه او بل ځای ته لاړ شه. نه داسې خو به وایي که نه چې دا بیماري ده دونه خرچه پرې راځي. خرچه بس یو هغه وکړي او لکه مطلب یو ځل داخل کړي بس بیا هم چې ډسچارج کړي وایي پلان کې تاریخ له بیا راځئ. څومره علاج یعنې د ورځې کمې دوی چې څومره پیسو دي؟ علاج وسم علاج و ډسچارج یې کړو دومره څه نه و چې بس دوی هم پرې راخیستې وو. څو ورځې یې تېرې کړې؟ تقریبا یو 4 ورځې مې تېرې کړې. 4 ورځې. نه نو ډاکټر درته څه وایي چې مسله څه ده؟ مسله ذهني مسله ده، ذهني تناو. ذهني او د خپو څه مسله ده؟ خپو چې دماغ د وجې د خپو کار پرېښی دی. ستا د موبایل نمبر څه دی؟ زما د موبایل نمبر دی 0308 591 2226. بیا ووایه. 0308 591 2226. او ضرور دی څه نمبر دی؟ د ورور مې نمبر دی 0325 85 91 505. تاسو څو وروڼه یې؟ موږ ورونه ډېر یو خو بس زما سره یو ورور دا دی بس، نور جدا شوي دي. او پلار؟ پلار مې مړ دی. ګټه وټه هم څه ده؟ ګټه وټه بس دغه و اوس نور ګټه وټه نه شو کولی، بس شادي ونو قرضدار شو. قرضدار شو. ګرانو کتونکو ځوان زلمی دی، واده خو نه دی کړی؟ واده مې کړی دی. څو بچي؟ 2 لوڼه مې دي. یوه مې مور ده. مور دې ده؟ یوه مې نیا ده. بچي هم پریشانې دي؟ نو خامخا اوس رابطه سره کوي؟ رابطه کوي. ګران دي ورته بچي؟ ډېر زیاته. چې کله ستا دماغ کار پرېږدي نو وښې راوښې که نه؟ څنګه؟ دماغ دی چې کار پرېږدي یا داسې کله؟ نه وخه مې نه دغه شی نه. سکول ته ځي؟ نه سکول ته نه ځي. ګرانو کتونکو دغه رور ستاسو د وړاندې دی، دغه موبایل نمبر یې پکې وویلې، مجبوری دی کیمرې ته راوسته. ښه خانداني انسان دی، خدای دې څوک نه محتاجه کوي. بل دا ده چې څوک خرچه کوي نو هغوی سره هم رډار نه دی لګېدلی، څوک چې الله سره تجارت کوي هغوی ته هم زمونږ شانتې وروڼه وښیي او هغوی ورسره امداد وکړي. نو زه یم چې ایخ په نیغه ده سره امداد وکړي. په دې باندې زما اکاونټ نمبر هم وي، خو یو سړی زما سره هم کوي نو دلته رسید ورولېږي بیا غالب خان نه مې ستاسو دومره امانت ورولېږه. بهرحال د ده په دې نمبر وټساپ هم شته چې ځان له علاج وکړي.
اوس چې راتلم نو د دوی پیسې راسره نشته چک ته راسره موږ سره هم څه نشته دی نو موږ صرف دغه کولی چې تاسو ته مو ښوده ضرور یې مرسته وکړئ ضرور یې ملاتړ وکړئ الله سره تجارت وکړئ جیس کیش هم شته په دغه نمبر په دغه نمبر باندې ایزي پیس هم شته جیس کیش هم شته جیس کیش دی بیزی پیسه په او جیس کیش دی پې او بل دا ده چې دغه بچو دپاره دوه بچي دي دغه کوروالا دپاره خور دپاره مور دپاره د دې علاج معالجه وشي دا کمرور چې ورسره راغلی د ده د ذهن نه هم ډېر بوج کم شي 12 لکو پورې دوی قرض دار کړی دی نو ضرور یې مرسته وکړي ډېره مننه خوشحاله وباد اوسئ دا ویډیو سره شیر